پرې خو نن غلې غوندي وته ها باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون وقال حماد لا بأس بريش الميتة وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا وقال ابن سيرين وإبراهيم النخعي لا بأس بتجارة العاج. امامی بخاری رحمت اللہ علیہ باب دی باب ما یقع من النجاسات باب دے ثابت په بیان دای کی چې واقعا شي پلیتی په سمنی په غوړو کې اول ماء یا په اوبو کې پلیتی پریوزی یا په غوړو کې پلیتی پریوزی نو څنګه مسله ده یعنی دا پلیتیږي او کنه پلیتیږي. وقال الزهري واي امام زهري پدې کې د احادیث هم پیش کړي او آثار هم پیش کړي. واي امام زهري لا بأس بالماء اس باک نشته په استعمال د اوبو ما لم يغيره طعم سمرا کله پوری چې بدل شوی نه خوند اوبو او ریح یا بوی د اوبو او لون یا رنگ د اوبو. یعنی معنا دا ده چې د اوبو طعم نه بدل شوی بوی نه بدل شوی رنگ نه بدل شوی نو کپدی کی پلیتی پریوزی نو دا نقصان نه ور کوي بوتا یعنی اوب نه پلیتیږي په دې باندې معنا ده. وقال حماد لا بأس بريش الميتة حماد چې هغه شیخ د ابو حنیفه دی او استاد د ابو حنیفه دی ډېر لوی سړی دی د بویل چې لا بأس بريش الميتة دی نشتبا کا په ویښتو د مردارې باندې یعنی معنا دا ده چې د سارو دا ویښته دي یا د مارغانو دا بڼې دي نو په دې باندې هېڅ باک نشته یعنی دا پاک دي. که دا ماکول اللحم دی او که غیر ماکول اللحم دی د هغې په ویښتو باندې باک نشته ځکه دا پلیت نه دي. پلیتی په هغه شي کې راځي چې په کوم کې حیات راځي او د حیات نه وروسته په هغه موت راشي نو هغې کې پلیتي راشي ځکه موږ مړي له غسل ورکوو. وقال الزهري في عظام الموتى او امام زهري به فرمایل په اډوکو د موتا کې یعنی د هغه شی نه چې مړ شي نحو الفیل وغیره لکه آتش او وغیره شو اتی مړ شي یا نور اشیا داسې مړ شي او داغي اډوکی پاتې شي نو آیا دا اډوکی د سړی استعمالولی شي په کارونو کې راوستی شي مصنوعات ته سازولی شي وی آو زهري وی ادرک ناسا من سلف العلماء ما مندلی یو جماعت د مشران علماؤنا یمتشطون بها د دې فیل د اډوکې نه ساده شوی ګومنز به استعمالوله په خپله ګیرو مبارکو کې او په خپلو سرونو کې
او یدهنون فیها او دغه اډوکی نه چې به کمې بوتلې سازې شوي وي او لوښي ساز شوي وو هغې به په هغې کې ځان له تیل ساتل ویدهنون فیها او په دغې باندې به سرونه هم غوړول لا یرون به باسا دې اسلافو نه ګڼه په دې باندې څه باک چې ګینې دا مردار دي او دا ګینې پلیت دي نه وقال ابن سیرین و ابراهیم النخعی محمد ابن سیرین او ابراهیم النخعی به فرمایل چې لا بأس بتجارت العاج باک نشتا په تجارت د غاښ د اتی باندې دا د اتی غاښونه خرڅیږي په دې به څه کوي لکه څنګه چې د هډوکو نه دا کارونه کوي نو ده به ویلې چې سړی د اتی هډوکي یا د اتی غاښونه خرڅوي نو اس بات پرې نشته جایز دي د عاج مطلق هډوکي معنا هم راغلې ده نور ترجمې هم دې فتح الباري کې شوي دي خو بیا امام بخاری چې کوم مقصد دی هغه نه ادا کیږي چاته وایي حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل حضرت میمونہ وائی چې نبی کریم نه تپوس وکړی شه د مږې په باره کې سقطت فی سمن چې په غوړو کې پریوزي اوس مږې غوړو ته ورځانګل او په غوړو کې پرېوته نو دې سره به څه کوو فقال پیغمبر خدا فرمایل القوها وما حولها دا مږه هم وغورځوئ او دې مږې سره چې کم غوړي ټچ دي چاپېره هغه هم وغورځوئ وکلو سمنکم باقي خپل غوړي خورئ بعض روایاتو کې ورسره دا راغلي دي چې اذا سقطت فی سمن جامد کله چې په جم شوي غوړو کې مږه وغورځېږي په جم شوي دي او پای کې دا ممکن هم ده چې مږه هم ترې درکولی شي او د هغې هغه ماحول کوم ځای کې چې دا پرته وه هغه هم ورسره غورځولی شي باقي غوړي پاک دي د باقي غوړو استعمال کولی شي دایما خو په ناګه غوړو کې په ویلي شوو غوړو کې دا مسله نه سازي پوهېږئ په دې باندې په ویلي شوو غوړو کې چې مږه پرېوته دا ټول پلید شو آیا دا د دې نه چې دا پلید شو یا تیل یا غوړي نو د خوراک سکاک نه علاوه او د خرڅولو نه علاوه دا سړی استعمالولی شي چې په ډیوه کې واچوي ځان ته یا نور څه کارونه پې وکړي نو بعضې علما وایي کولی شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې به دا پلید دي مې استعمالوئ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عمان قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن پارة سقطت في سمن واي ميمونة بيبي ام المؤمنين د پیغمبر خدا نه تپوس شو د مږې په باره کې چې پریوزي په غوړو کې فقال خذوها وما حولها فاطرحوه راوالی دی مږې لره او ما چاپېره چې کوم حصه د دې ده نو فطرحوه وغورځوئ دې لره دا ردي دي څښا دي لرې کوي او باقي مخکې تیر شو خورئ وقال معن حدثنا مالک ما لا احصیه
معن وای ما ته بیان کړو مالک هغه اندازه چې زه ما په یاد کې ناراضي نه بشمار زله بشمار زله زما استاد مالک ما ته دا ویلی دي یقول عن ابن عباس عن میمونه زما استاد مالک ما ته بشمار زله دا حدیث ته عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس د خپل ترور میمونی نه بیان کړی دی حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت ابو هريره راوی الحدیث فرمائی د نبی علیہ السلام په حواله باندې چې نبی اکرم فرمایل کل کلم یکلمه المسلم فی سبیل الله یکون یوم القیامت کهیئتها اذ طعنت تفجر دم اللون تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك وای پیغمبر خدا کل کلم هر یو زخم یکلمه المسلم چې اولګيږي مسلمان ته په جهاد کې هر یو زخم چې مؤمن او مسلمان ته په جهاد کې اولګید یکون یوم القیامت دغه زخم به په ورځ د قیامت باندې که هیئتها په خپل شکل باندې څنګه چې په دنیا کې زخم دی عکس زخم وي استعنت کم وخت چې دا لګېده دا نیزه په ده لګېده دا غشی په ده لګېده او تازه زخمي دقسې به تازه زخمي او تفجرو دما رابیږي به دی د وینو نه په قیامت کې دا دې دپاره چې خلق وویني چې دا انسان د الله په لار کې جنګېدلی و او د ده په بدن کې د الله په لار کې زخم راغلی و او د دې به یو ناشنا خوشبویي د شهید د دې او د زخمی مسلمان د دې وینې به د مشک و عنبرو په شانتي بوی مزیدار دا محشر والا به محسوسی او محشر والا به دا وینا د ده به داسي چې اللون لون الدم رنگ به رنگ د وینې وي د په دې زخم باندې به وینه پرته خو العرف عرف المسک بوی به بوی د مشکو وي د مشکو په شان بوی به ترې ځي د مشکو په شان د جهاد افغانستان کې زمونږ دا اسپتالونه دا کویت اسپتال او دا بل دلته مرسی اسپتال او یا دا په دې ډبګرۍ کې زمونږ یو بل اسپتال هم دی دا دې اسپتالونو ته به دا زخمیان هم راوړل او شهیدان به هم ورته راوړل نو زمونږ ډاکټرانو دا خبرې موږ ته کړي دي چې په دې کې داسې شهیدان راغلي دي او داسې زخمیان چې د هغې د زخم نه به داسې بوی ته چې داسې بوی موږ دنیا کې نه دی لیدلی دونه ډولې او ښایسته بوی به د هغې نه راته دا تصدیقا لحدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې به په قیامت کې دغه زخم هم په خپل هیئت باندې وي په دغه خپل شکل باندې به وي او رنگ به د وینې اومغه رنګ وي او بوی بیا د مشک او دا امام بخاری دې دپاره ذکر کو چې بعضې خلکو دا خبره کړې ده
چې مشک چې کوم دي دا نجس دي، څښا دي، ځکه دا خو وینه ده، دا خو وینه ده، دا خو د اوسو کې یو قسم له اوسۍ دي چې هغې ته راموسۍ وایي او هغه رسارې دي غرونو پورې څوکو کې اوسېږي او هغه چې ښکاري ورته پټ کښېني هغه چې کله اولي نو بس مزه یې په جیب کې ایښی نو ورمنډه کې د علالې نه مخکې د هغه دا نافه پړسېدلي داسې دا نوم یې نه دی دا داسې نه غوټی داسې بس هغه اول وتړي کلکه او بیا چې کوم دی بیا حلال کړي نو هغه ناپه بیا د هغې نه راپرېږي په هغې کې هغه وینه هغه چې وچه شي کله چې هغه وسپړي نو د هغې نه هغه ښایسته بوی نه وځي چې شان یې نشته نو امام بخاري دا کړه چې دا خو وینه ده دغسې هلته د اوسۍ وینه ده دا څنګه دلته دغه وایي حدیث وایي چې اللون لون الدم او والعرف عرف المسک نو د یو څښا او د نجس شي سره بیا تشبیه ورکوي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نو پټ غوندې امام بخاري په دې کې د مشکو د پاکوالي او د هغې د استعمال هغه اشاره ورکړه پوهېږئ په دې باندې دې شارحینو څه شیان دي پرېښې خو زموږ سره ټیم نشته چې موږ یې وګورو دې بدرالدین عیني او دې فتح الباري الله دې په دواړو رحمتونه نازل کړي دا بخاري دوی اسانه کړې ده او په دې بخاري باندې دوی ان تک کوشش کړی دی او دا وروستو چې څوک کوي دا ټول فقیران دي ټول د هغې هغه د هغې دغه کومه سخا کړې د هغې د دوی سخا کوي لګیا دي پوهېږئ په دې باندې کار خبرې هغې ختمې کړي دي دا وروستو چې څوک راځي که نه دا د هغې خبرې بدلې را بدلې کوي او شکل مکل ولا بدلوي او نو دې وجه اصل کې دا ده چې دا ډېر زیات اوږدې شرح دي د دې کتل انتهایي ګران دي صرف سړی د بخاري یو جلد وایي او بل هېڅ کتاب نه وایي او په دې دوه مطالعه کوي خو بیا بخاري په ډېر زمانه کې نه خلاصېږي به باب البول فی الماء الدائم امام بخاري باب دی او دس ماتول په ولاړو اوبو کې څنګه دي په ولاړو اوبو کې او دس ماتول حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره دی عبد الرحمن زی د هرمز اعرج اوریدلی و د خپل استاذ ابو هريره رضی الله عنه نا انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ابو هريره د پیغمبر اسلام نه اوریدلی یقول نحن الاخرون السابقون منګه د ټولو امتونو نه دنیا ته وروستو راغلیو او السابقون یوم القیامه موږ به د ټولو نه وړاندې یو د ټولو نه به وړاندې یو په قیامت کې وباسناده یوم په دغه سند سره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یبولن احدکم فی الماء الدائم خامخا د امتیاز نه کوي یو تن ستاسو نه په ولاړو اوبو کې الذي لا یجري یعنی هغه اوبه دایمي چې هغه نه چلیږي ثم یغتسل به بیا دې په دې کې غسل کوي وروستو بیا په دې کې دې غسل کوي نو خبره دا ده چې یو خدا سوال دی چې نحن الاخرون والسابقون د حدیث ته د اولي حصې او د اخري حصې څه نسبت دی یو بل سره نو دا دی باندې ډېر لوی باس شوی دی ستاسو
نحن الاخرون فی الدنیا المتقدمون یوم القیامه. دا اوس دا د دې لپاره وجه دا ویل شوې ده چې دا دواړه حصې د حدیث چونکې ابو هریره رضی الله عنه د رسول الله نه اوریدلی دي په نسق واحد، داسې په یو سبق کې ته دواړه اوریدلی دي دا دواړه حصې، ځکه دا دواړه حصې په حدیث کې راغلي. یا دی عبدالرحمن ابن الهرمز الاعرج د خپل استاد نه دا حدیث دا دواړه فقرې په یو سبق کې ویلي دي او په یو نهج کې ویلي دي. په دې لحاظ باندې د دې یو بل سره مناسبت پیدا شو. اوس ته نحن الاخرون معنا دا ده چې پیغمبر اسلام فرمایي موږ د ټولو خلکو نه دنیا ته رستو راغلیو، ځکه دا امت آخري امت دی او دا پیغمبر آخري پیغمبر دی او قرآن آخري دستاویز دی. بل پیغمبر د پیغمبر خدا نه رستو نشي راتلی، بل کتاب رستو د قرآن نه نشي راتلی، بل دین د اسلام نه رستو نشي راتلی. خبره په دغه ځای باندې ختمه شوې ده. نو نحن الاخرون موږ د ټولو نه دنیا ته رستو راغلي او والسابقون یوم القیامه د ټولو نه به مخکې په قیامت کې. دا هم علماو دې کړې ده چې نحن الاخرون موږ د ټولو نه رستو یو. په دې ځمکه کې امت مسلمه به د ټولو نه رستو دفن کیږي او په قیامت کې به د ټولو نه مخکې راپاسي، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کله شپېلۍ ووهلی شي د نشر او د راژوندي کېدلو، نو زه به د خپل سر نه خاورې سنډم او راپابسمه چې وګورم نو حضرت موسی به د الله د عرش خپې ته ولاړي، ستنې ته به ولاړي، پیلر ته به ولاړي. او نه پیغما چې دا بیوشي په دنه ده راغلي د دې قیامت ده چې دا د هغه چې په کویتور کې په دې بیوشي راغلې وه د هغې په وجه پنده راغلي او که نه دې زمانه مخکې د بیهوشۍ نه را بیدار شوی دی. بهرحال دا معنا شول دی. او په دغه اسناد باندې نبی علیہ السلام فرمایي چې میتیا خامخا میتیا دې نه کوي، یو سړی په اوبو ولاړو کې دا یجري تفسیر دی د دایم پیږی پرې باندې، نو دا راکټ ټکې هم راغلی دی ولاړې اوبو او دایم هم راغلی دی. دلته د دایم نه مراد راکټ دی. رکود اصل کې ادریدلو ته وایي چې دا اوبه ولاړې دي، او دایم کله داسي چې دا اوبه همیشه دي، او دا د دایر په معنا باندې د چورلیدونکو، نو دا چورلیدونکو اوبه چې دي د امیني حرکت په دې معنا باندې نه کوي چې د خپل ځای نه ځي، په خپل ځای کې تاویږي. نو دې وجې نه په بل روایت کې راکد هم راغلی، ترجمه هم د راکد شوې ده. ولاړې اوبه یعنې الذي لا یجري، هغه اوبه یادومه چې هغه چلن نه کوي، د یو ځای نه بل ځای ته نه ځي. او ثم یغتسل فیه، بیا دې غسل کوي په دې کې. یعنې دا ډېره د تعجب خبره او د عار خبره ده چې سړی په دې اوبو ولاړو کې امتیاز هم کوي او یو ساعت پس پکې بیا لامبي، یو ساعت پس د هغې نه بیا اودس هم کوي. دا ډېره ناشنا خبره، یعنی منع د دې نه دا ده چې دا کار دی یو سړی نه کوي چې ته په اوبو کې امتیاز هم وکړې او بیا پای کې لامبي، دا دواړه به جمع کوې نه. او دا د هغې حدیث په شان دی چې نبی علیه السلام وایي تاسو کې یو تن خپله ښځه داسې مه وهئ لکه غلام چې وهئ،
نو یو سړی خپله ښځه وایي او بیا وروسته هغې سره ډډه مچوي، نو دا ډېره خبره ده. ځکه چې ته د ښځې سره ستا اراده ډډې اچولې ده او ته یې وهې، نو چې ته ډډه واچوې ستا فرمانبرداري به نه کوي، نو ستا د ژوند به بیا څه خوند دي په هغه وخت کې. باب اذا القي على ظهر المصلي قذرا او جيفة لم تفسد عليه صلاته. قال وكان ابن عمر اذا راى في ثوبه دما ويصلي وزعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة او لغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد. دا امام بخاری د خپل استاد ابو الیمان او د خپل استاد شعیب نه او شعیب د خپل استاد ابو الزناد نه. ابو زناد وایي چې عبدالرحمن ابن هرمز اعرج حدثه دتا بیا هلته لاړم نو وایي چې باب اذا القي على ظهر المصلي. امام بخاری باب دی په دې کې چې کله واچولی شي په شا د لمونځ کوونکي باندې قذرن ګندګي او جیپتن یا مرداره لم تفسد صلاته د دې منځګزار منځ په دې نه پاسېدېږي، لم تفسد علیه صلاته نه پاسېدېږي په د باندې منځ د ده منځ اوش. دا معنا ده. قال وکان ابن عمر و عبدالله زوی عمر اذا رأى فی ثوبه دما کله به چې په جامه کې وینه ولیدله او یصلي دی په مانځه ولاړو نو وضعه په طور مثال هغې به څادر اغوسته، بس هغه څادر به یې کېښود. وای سعید زوی د مسیب او امام شعبی دواړه وای اذا صلى کله چې منځګزار منځ کوي و فی ثوبه دم او په جامه کې وینه ده او جنابتون یا په جامه کې د جنابت اثر دی نطفه ده او لغیر القبله یو سړی منځ کوي او قبلې ته نه دی تیروتی دی او تیمم فصلى یا یې تیمم ووهه او منځ یې وکړه ثم ادرک الماء فی وقته بیا وقت باقی دی او د هغه وقت اوموندو نو لا یعید بیا په دوباره منځ نشته، منځ شوی دی. حدثنا عبدان امام بخاری ما ته زما استاد عبدان ویلو قال اخبرني ابي عن شعبه عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال. دا یو اوږد روایت دی د عبدان نه امام بخاری بیان کوي. د عبدان خپل نوم عثمان دی. قال اخبرني ابي وی مال خبر را کړی زما پلار د شعبه نه او هغه د ابي اسحاق نه هغه د عمرو بن میمون نه او عمرو بن میمون د خپل استاد چې ان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال عبد الله بن مسعود دا خبره کړې وه بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ساجدون دی په سجده کې پروت دی بیت الله شریف حرم شریف کې په بل سند سره ذکر کوم. قال وی بخاری وحدثني احمد بن عثمان ما ته احمد زوی عثمان هم بیان کړی دی. قال حدثنا شریح بن مسلمه احمد وای ما ته شریح زوی د مسلمه بیان کړی دی. دا خبر اوشوا قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه اغا وای چې ما ته بیان ابراهیم زوی یوسف کړی دی د خپل پلار نه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون چې ان عبد الله بن مسعود حدثه عبد الله بن مسعود دا حدیث بیان کړو چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یصلی عند البيت
نبی کریم منځ کو د بیت الله شریف خواته و ابو جهل اصحابه واصحاب له جلوس ابو جهل ملعون او داغه ملعونان مرګري دا ناس په دې حرم کې ناس دوی براتله او کیسې بیا کولې او دا مسلمانان به پازابول او مسلمان به مستنه پرې خودل پیغمبر خاص او بیان کو مرګري بوتنا سرابل او د نبی علیہ السلام دی خله سره به چغه والی چې دا قران دیوانه وي نو دا اوسګار خېلو دا کلته بنا سوداره می توبونو د پاره د اسلام د لارې د بندولو د پاره د دین د کمزوري کولو د پاره مسلمانانو تر تکلیف رسولو د پاره د کلته بناست اوسګار خېل اسقال بعضهم لبعض بعضو ته ویلي چې ايکم یجیء بصلا جزور بنو پولانین سوک براوړي کم یو ځوان براوړي هغه پیروان د اوخي د بنی پولانو د پلانې محله کې اوخاله لکړې ده او داګه هغه پیروانی غرزولې پروت دی دغه پیروان به سوک راوالي پیروان عبارت ته د هغه پردینا چې په کومه پرده کې د میخي او د غواو د ګړی او د بیزي بچي پروت انسان چې په کومه پرده کې پروت یږي ته میشه وي او دې ته صلا وي نو صلا جزورن هغه پیروان د اوخي د بنی پولانو د پلانې قبیله فیزعه علی ظهر محمد او دا پیروان کی دی په شاد محمد باندې صلی الله علیه وسلم اذا سجد کله چې په سجده کې پریوزی فانبعث اشقى القوم پورته شو هغه ډیر شقی د قوم نه چې هغه عقبه ابن ابي معيط ته پجا به دا گندگی راوړه په نظر به انتظار وکړو نبی علیہ السلام تا حتی اذا سجد النبی صلی الله علیه وسلم کله چې نبی علیہ السلام په سجده پریوته وضعه علی ظهره بین کتفی په دې شا باندې د دواړو ولو په دې منځ کې ورته کې خو دا ګندګي اې د خدای بندګانو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه په کم حالت باندې دلته الله عبادت کو په کوم حالت باندې دا زندگی تیروله علی ظهر محمد دا کې خدا بین کتفیه او عبد الله سے وی وانا انظر زور تا ګورم دغه څه ورته ګورم خلا اغنی شیئا استشم کوله چې زګینی دونم طاقت ما نه لاره چې د پیغمبر خدا سره د وګونه می ګندګي لري کړي دا طاقت مې نه لاره دا انتهایی د بے بسی وخت دی په دی باندې لو كانت لي منعه کاش کې ما دا قابو زماوي او دا طاقت زماوي چې ما د نبی عليه السلام د ولونه غرزولې شي ما به غرزولې لو كانت لي منعه قال فجعلوا يضحكون شروع شو مشرکان خنداګانی کوي او ويحيل بعضو على بعض بعض په بعضو ځان ور غرزو دا کله چې دا مستی کې دا خلک راشي کنه چې په یو بل ځان ور غرزي نو دې چې په یو بل ځان ور غرزو وې خاندل ورسول الله صلی الله علیه وسلم ساجد لا يرفع راسه او نبی رسول الله دغه په سجده کې پروت سر نه روچتای حتی جاء فاطمه حضرت فاطمه زهرا چا خبر کړه چې د باباجي سره د مشرکانو ډېر بدسلوکي وکړه رامنډي وي فطرحته عن ظهره واچو حضرت فاطمه زهرا د شاد نبی علیہ السلام نه هغه ګندګي لرا فرفع رأسه نبی کریم را پاسید ثم قال به فرمایل اللهم عليك بقريش 3 مرات درې زره دا بد دعا یو کړه
الله قریشیان اونیسه، الله قریشیان اونیسه، الله قریشیان اونیسه. زمونږ بزرګان دین وایي خیرې به نه کوئ کافر ہوتا. اوس دا منئ د پیغمبر منئ که د دې بزرګانو منئ؟ نا بزرګان دي جعلي بزرګان دي، جعلي انپړ جاهلان. بخاري راولي وګورئ بیا مسلسل 3 ځله وایي الله قریش اونیسه، قریش اونیسه، قریش اونیسه. فشق ذلك عليهم، دا خبره ډیره بده ولګېدله په کفارو چې پیغمبر دا اخیر یې وکړه. ولې ازدا علیهم، کله چې پیغمبر خوا بددعایي کوله په دوی باندې. قال وای راوی چې وکانو يرونا او مشرکان اغیب غنلا چې ان الدعوه فی ذلک البلد مستجابه، بددعایي په دې خار کې قبليږي. په خار د مکی کې بددعایي قبليږي. او بیا پیغمبر خدا غا ثم بیا د یو نوم واګیس پیغمبر خدا د بدمعشانو. اللهم علیک بی ابي جهل، یا الله ابو جهل اونیسه لوی پلیت او بدمعاش دی. ابو جهل ابن هشام. وعليك بعتبة ابن ربيعة، خدایا عتبة زوی د ربيعة ونیسه. وشيبة ابن ربيعة، خدای شیبه زوی د ربيعة ونیسه. ادوار رونه دي عتبة او شیبه، دا د ربيعة زامن دي او دا د پیغمبر خدا قریب تر بوران دي. قریب په بدر کې چې کله دی دا شیبه ډله راووته کنه، نو دا شیبه راووته، دا ربيعه راووته او دا شیبه راووته، ولید راووته. دا ولید د شیبه نوسی دی نه، و ولید ابن عتبه او ولید زوی د عتبه، عتبه زوی د شیبه دی، دی نوسی دی. و امیه ابن خلف اونیسه، عقبه ابن ابي معيط اونیسه. وعد السابع او ومی وشماره لم يحفظه، ما نه دی یاد کړی گیله. او بره لیکي چې دا مغیره، دا ولید زوی د مغیره دی. څوک دی؟ ولید زوم پکې ولید زوی د مغیره دی. اوس عبد الله وی فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعا في القليب قليب بدر. وی عبد الله زین مسعود زماری پاغه خدای قسمی چې زما روح داغه پلاس کې دی. ما اولیدو هغه کسان چې شمیرلو نبی علیہ السلام په بددعای کې څنګه دی ولیدل. سرعا فی القلیب، نسکور چولې شوی په قلیب کې. کم قلیب؟ یعنی قلیب بدرن کې، قلیب بدرن کې. پریزه ویزم بس کو. دا د کوی هغه کوی ته وایي چې دا خولې نه راغونډه شي.